أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. سورة البقرة سورة شروع. اس سورة کی مخ کی مومنان حال اللہ بیان کو اور وہی صفات ذکر کا دارنګ راغی لپاره دعا جزاګانې او بدلی بیان کړي. تدین وسوس حال کافرانو د ذکر کولې شي اور هغه خراب اوصاف الله ذکر کوي. په دې آیت کې اصل کې زجر دی رټنه ده کافرانو ته اور هغه احوال ثلاثه الله ذکر کوي. درې احوال، یو کفر دی، دویم د دوی په حق کې انذار او عدم انذار دوانه برابر دي، او دریم په دوی کې عدم ایمان نه ایمان پکې نشته. ان الذين كفروا يقنا کسان چې کو پرې کړه سواون علیهم برابر د علیهم په دوی باندې انذر تم ير ور کول دوی ته اولم تنذرم او عدم انذار دوی ته ير نه ور کول دوی ته لا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي. ورین الذين كفروا دا جمله په مخ کې د آیات په مخ کې آیات په نعت په وجه اصل کې دارا چې د کمال تباین ده. مخ کې حال مومنانو او حال کافرانو ده. دې وجه نه آیات په ما قول باندې ونه شو مناسبت نشته. مخ کې حال لا خلقو چې هغه په کتاب باندې ایمان نه وړو، دلته ذکر کی حال لا خلقو چې هغه کتاب نه مني اور هغه تمرد او سرکشي الله ذکر کوي. وګوره په دې مقام کې الله ان ذکر کوي ان الذين كفروا، ان اصل کې تاکید د نسبت د پاره استعمالي، تاکید د نسبت د فار مقام تاکید کې دا استعمالول شي. د دې د وجه نه په جواب قسم کې ان راوړی کې په جواب قسم کې هم مقام تاکید دی. دنګي په جواب کې ان راوړی کې وجه سره لکه سائل سوال کوونکې متردد یا هغه شکی وي، په داغه د وجه نه په جواب کې ان راوړی کې لکه ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض. اور هغه دی کې ان ذکر کړی، مخکې سوال جواب کې ان ذکر شو. په سوال کې سائل متردد او شکی وي، بیا ګوره دي کافرانو مراد څوک دي چې دوی ته انذار او عدم انذار څه پیدا نه ورکوي. که دعوت ورته ورکړي شو که ور نه کړي شي ایمان نه راوړي. په سوال چې ډېر کافران دي هغوی خو ایمان قبول کړل نو دعوت په وجه باندې. نو جواب دا چې دلته دي کافران مراد خاص کافران مراد دي، خاص کافران لکه ابو لهب شو، دارنګ ابو جهل شو، ولید بن مغیره شو، خاص خلق مراد دي. دلته دا موصول احدی ده، خاص کسان تی مراد دي. بل قول الله چې دین مراد هغه خلق دي چې هغوی په کو په باندې کلک دي، سرکش دي، دارنګ عنادیان دي، انابت پکې نشته. هغه کافران چې په هغوی کې انابت ته الله ورته هدایت کوي، ولیکن کم کافرانو کې چې عناد دي هغوی ته دعوت او عدم دعوت دواړه د هغوی په حق کې برابر دي، هېڅ پیدا ورته نه ورکوي. بعضې فرمایي چې دین مراد هغه خلق دي چې هغوی په
په حق کې الله کفر لیکلی چې دا خلک په کفر باندې مړه کېږي والعیاذ بالله هغوی ته انذار عدم انذار هېڅ فایده هم نه ورکوي انګ ربیع بن انس ذکر کړي دي د دې نه مراد هغه خلک دي چې هغوی په بدر کې مردار شو مشران هغه ته مراد دي خاص کافران مراد دي مطلب دا ہے ان الذين كفروا خاصه کې د کفر نه ماخوذ ده کفر پر دې ته ویل کېږي الستر والتختی یو شی پټول یې د کفر ویل کېږي فی لیل کفر النجوم غمامها هغه شپه کې چې هغې ستوري د هغې ورېځې پټ کړي فی لیل کفر النجوم غمامها دا یو شاعر په شعر کې راغلی دي هلته د کفره معنی څه شوه د پټوالي معنی پکې ده د دې د وجې نه شپې ته کافر ویلی کېږي کافر په لغت عربۍ کې ځکه شپه چې کوم دی نو دا په هر شي باندې پرده راړتی زمینداران ته هم کفار ویلی کېږي یوجب الکفار نباتو زمیندار سړی هم دانه چې کوم دی پټوي په خاورو کې ځکه ورته ویلی کېږي کافر دا نه چې دا په رښتیا کافر شوی دا لغتن کافر دی په اصطلاح کې کفر څه ته ویل کېږي اصطلاح کې انکار ما علم بالضروره هر هغه شی چې هغه په بداهتن معلومي نبی سم پې راتګ کړی دی قرآن کریم په هغې باندې راتګ کړی انسان د هغې نه انکار وکړي یو عمل نه کول دي بل هغې نه انکار کول دي انکار باندې انسان کافر کېږي بیا دا ماده کاف پا را دا په قرآن کریم کې 1500 او 25 کرته ذکر شوی دی 1525 کرته بیا په شریعت کې د کفر اطلاق په ګناه باندې هم کېږي ګناه دا مطلب نه چې ګناهګار کافر دی په ګناه باندې د کفر اطلاق کېږي ګناه ته کفر ویلی کېږي په دې معنی سره چې دا یو کفري عمل دا نه چې د هغې ګناهګار کافر دی حدیث کې راغلی نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي ما اور ولیدو او ما د هغې اکثر اهل ښځې ولیدې تپوس شو بما یا رسول الله دا ولې قال بکفرهن ځکه په دوی کې کفر موجود دی د الله د مینې بیا تپوس شو یا یکفرن بالله دوی کفر په الله باندې کوي وینا یکفرن العشیر د خاوندان ناشکري کوي و یکفرن الاحسان د ښېګړې ناشکري کوي بخاري کې روایت دی ګوره دا مطلب نه چې ښځې د خاوند ناشکري وکړي نو کافره شو نه دې د کفر حکمي ویلی کېږي دارنګې کفر دونه کفرین ورته ویلی کېږي دارنګې عمل پرېښودل ترک العمل په هغې باندې هم د کفر اطلاق شوی دی قرآن کریم کې لکه آل عمران 97 کې دارنګې سورة المائده 44 آیات کې هلته په ترک العمل باندې د کفر اطلاق شوی دی بیا خطیب شربینی رحم الله خپل تفسیر کې د کفر 4 اقسام ذکر کړي دي 4 یو ته ویل کېږي کفر انکاري کفر الانکار چې انسان الله نه پیژني او نه په الله باندې اقرار کوي الله هم نه پیژني اقرار پې هم نه کوي دې ته ویل کېږي کفر انکاري بل کفر جهود انسان الله پیژني لیکن اقرار پې نه کوي پیژني الله لیکن اقرار پې نه کوي دریم دی کفر عناد کفر عناد چې په زړه یې انسان پیژني او اقرار هم په ژبې کوي لیکن الله چې کوم دین را لېږلی په هغه دین باندې انسان عمل نه کوي هغه دین نه مني لکه کفر د ابو طالب شو وګوره بالکل نبی اسلامي منلو دا پیغمبر حق پیغمبر لیکن پس دین باندې عمل ونه کو دا خلکو د وجې نه
اسلام نه منکر شو. څلورم کفر النفاق چې په ژبه باندې انسان اقرار کوي او په زړه کې اعتقاد نه وي. په زړه کې اعتقاد نه وي، هغې ته ویل کېږي کفر نفاق. دا ټول اقسام د کفر حقیقي دي. په دې باندې انسان د اسلام نه وځي، د کفر حقیقي وایي. بیا بل تقسیم سره کفر په دوه قسمه دی. یو مع العلم دی، سره د علم نه انسان چې کوم نه کافر شي، د یهودو کفر. بل انسان د جهل د وجې نه کافر شي. انسان جاهل دی او ځان نه پوهه کوي، په یو غلط لاره باندې روان دی، دا کفر د نسوارو شو. بیا د کفر دپاره مصداقات د قرآن کریم کې راغلي دي. مصداقات د کفر، یو کفر د انکار په معنا سره استعمالیږي. سورۃ ابراهیم 22 نمبر آیات، انی کفرت بما اشرکتمونی. هلته مراد د کفر نه انکار دی. به زه انکار کوم ستاسو د اشراک نه. دارنګه کفر په لغت کې قرآن کریم کې په 70 باندې هم هغې اطلاق شوی دی، پرده. سورۃ المائده کې راځي یو کم 90 آیات، فکفارته اطعام 10 مساکین. دې کفاره څه ده؟ دې ګناه، دې قسم چې ودې کو مات دي کو نو اوس په کوم پرده راړته 10 مساکین د طعام ورکول. عاجب الکفار نباته، سورۃ الحدید شلم. دریم کفر چې کوم نه د شرک معنا ورکوي، شرک. وروسته به انشاءالله بیان شي چې د کفر او د شرک په منځ کې نسبت د مساوات دی. دې کې مساوات دی. ولې د شرک په معنا کې توسع ده او مفهوم دی، هغې په مفهوم کې توسع پر اخره چې په هغه معنا سره شرک کفر ته هم شامل، کفر ته هم شرک ویل کېږي. هر مشرک کافر دی، هر کافر مشرک دی. کل کافر مشرک و کل مشرک کافر. د شرک معنا هم ورکوي. کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا، دا خو دې صورت کې 28 نمبر آیات. بل الانکار جهلا، د جهل د وجې نه انکار کول، د جهل د وجې نه. یستفتحون علی الذین کفروا، دلته مراد د کافران نغامیان، کافران مراد دي امیین. سورۃ البقره یو کم 90. پنځم الانکار مع العلم، د علم سره انکار کول، د علم سره عنادن. الانکار مع العلم عنادن. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، دا سورۃ البقره یو کم 90. شپږم کتمان د حق عنادن، حق عنادن پټول. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار، په دې صورت کې سورۃ البقره کې 161. وهم د ایمان نه مرتد کېدل، علی ارتداد عن الایمان، کفروا بعد ایمانهم. آل عمران 86 نمبر آیات. سورۃ النحل 106. سورۃ المائدہ 12 نمبر آیات. سورۃ النور 55 نمبر آیات. آتم ترک شکر، شکر پر خودل. ولئن کفرتم من عذاب لشدید، که تاسو ناشکري وکړه زما عذاب یقینا زما عذاب سخت دی. سورۃ ابراهیم 1 نمبر آیات کې راغلی. دلته ګوره کفر مخکینی معناګانې مراد دي چې کوم څلور اقسام بیان شو، انسان پر اسلام نه وځي، هغه معناګانې مراد دي. سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم،
برابر دی په دوی باندې انذار ورکول دوی ته او دارنګه عدم انذار یره ورکول دوی ته ستا او ستا یره نه ورکول دواړه برابر دي ور سواء علیهم انذرتهم دې په جملې په اعراب کې پرې کې مفسرینو مختلف اقوال ذکر کړي دي بعض راغلي نظاری چې په دغه تراکیب سره اصل کې بیا د جملې معنی برابري یو قول لاره چې دا وروسته انذرتهم د مخکې سواون د فاره فاعل دی نو سواون دا مبتدا ده او دا وروسته انذرتهم دا فاعل سره مصدر د خبر دی او دا وروسته انذرتهم دا په تعویل د مصدر باندې ده که د همزې د تسویې نه چې وروسته کم فعل راشي هغه مؤول کېږي په تعویل د مصدر باندې که مخکې ذکر شو قواعدو کې مان سواء علیهم انذارک ایاهم وعدم انذارک ایاهم برابر دی په دوی باندې یره ورکول ستا دوی ته او عدم انذار دواړه برابر دي په دې کې بل قول چې سواء علیهم دا خبر مقدم دی او دا رنګ وروسته انذرتهم دا مبتدا مؤخره ده سواء خبر مقدم دی وروسته انذرتهم مبتدا مؤخره ولیکن د همزې نه وروسته راپیل په تعویل د مصدر باندې ګرځي بل پکې دا دی بیا په دې دوانه تقدیرینو باندې دا وروسته جمله لا یؤمنون د دې لپاره محل من الاعراب نشته دا جمله خو یا د مخکې لپاره وضاحت دی وضاحت دا سره ګوره دلته یو د پر سوال لا چې د کافرانو مخکې کوپر کړی دی خو آیا په راتلونکي زمانه کې به کوپر یې وکړه کوپر یې همیشه دی او که غیر همیشه دی الله فرمایي وروسته ایمان نه راوړي لا یؤمنون خاتمه یې په کوپر باندې کېږي هغه وهم په لا یؤمنون سره چې کم دی دفع شو دې ته ویل کېږي جمله مفسره مبینه که مخکې که په روح ماضي صیغه ده هغې نه خو دوام او استمرار نه معلومیږي او لا یؤمنون دا بیا دال دی په تجدید په حدوث باندې او بعضې فرمایي چې لا یؤمنون د مخکې لپاره حال مؤکده دی لا یؤمنون د مخکې لپاره حال مؤکده دا جمله یا بدل بدل احتمال د دې کې بل قول لاره چې نه د لا یؤمنون د مخکې ان لپاره خبر دی او سواء علیهم دا په منځ کې جمله معترضه ده په داسې معنا شوه یقینا کافران لا یؤمنون ایمان نه راوړي او سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم د دوی په حق کې انذار او عدم انذار دواړه برابر دي وروسته لا یؤمنون بیا خبر شي او دا مخکې په منځ کې جمله معترضه شي بل قول پکې دا چې دا خبر بعد الخبر ده دا سواون یو خبر دی مخکې نه لپاره او وروسته لا یؤمنون بیا دویم خبر ده یقینا کافران برابر دی هغوی په حق کې انذار او یقینا کافران چې کم دی لا یؤمنون ایمان نه راوړي د یوې مبتدا دپاره دواړه ډېر اخبار هم راتلی شي دواړه ډېر خبرونه هم راتلی شي سواء په قرآن کریم کې تقریبا 20 کرته راغلی دی دا خو کله د وسط معنا ورکوي وسط سورت صافات کې راغلی 155 نمبر آیات 55 نمبر آیات او اکثر سواء د مستوین معنا ورکوي مستوین د مستوین په معنا سره استعمالي دلته معنا د استوا د برابرتیا ده انذرتهم ام لم تنذرهم په دې کې د حمزه تسویه لپاره ده تسویه مخکې تسویه معنا بیان شو حمزه تسویه غمزه ته ویل کېږي چې هغه سواون وروسته واقع شي او دا چې په کوم فعل باندې داخلي شوي نو د هغه فعل په ځای باندې مصدر کې ښودی شي او د عام په دې مقام کې عام متصله ده
ما بعد د ما قبل سره متصل دی او منقطع نه دی. دا عام منقطع خو د بل په معنا سره دی مقام کې د عام متصل دی. بیا د عام متصل او عام منقطع په خپل منځ کې نحو کې فرقونه ذکر کیږي. لکه مثال به تور عام منقطع د اضراب د پار راځي، اضراب د بل په معنا سره. دویم واقع کیږي عام منقطع وروسته کلامي خبري نه په خلاف د عام متصله باندې. دا د استفهام وروسته راځي د انشاء نه. دریم عام متصله واقع کیږي وروسته د همزه تسویه نه په خلاف د عام منقطع باندې. بل فرق پکې دا دی چې د عام منقطع نه وروسته مستقل کلامي مستقل په خلاف د عام متصله باندې. هغه نه چې وروسته کم کلامي نو متصل لما قبل سره مستقل کلام نه. انذرتهم انذار څه ته ویل کېږي؟ انذار ویل کېږي الابلاغ والاعلام. الابلاغ والاعلام خبرداري ورکول ته وي. ولیکن کم اعلام؟ الاعلام مع التخويف چې پای کې یری او زمانه هم پراخي. انسان د پکې ډیره زمانه ورکړي شي چې سوچ فکر وکړي وکړه. هغه اعلام چې تخویف پکې او ټیم پکې هم ډیری وې کله چې پکې زمانه پراخه نه غي ته بیا اشعار ویل کېږي، اعلام وته نه ویل کېږي، انذار وته نه ویل کېږي، بیا اشعار دی. بیضاوی رحمه الله ذکر کړی دی الانذار التخویف. مراد د انذار نه تخویف دی. تخویف د الله عذاب نه مراد دی. بګور دعوت دو جانب لري، دو اثرات دي. یو انذار دی او بل بشارت او زیره ده. په دې کې رب العالمین هغه بشارت ذکر نه کو، صرف انذار ذکر کو. وجدار چې بیضاوی رحمه الله ذکر کړی دی لانه اوقع فی القلب واشد تاثیرا په نفس. دا ډیر تاثیر په نفس کې کوي، ډیر اوقع په نفس کې. ولی چې کله دې خلکو ته انذار پیدا نه ور کوي، ير وته پیدا نه ور کوي، نو زیری به دسه پیدا ور کوي، بشارت به دسه پیدا ور کوي. او دا غي دوی نه په دې مقام کې بشارت چې کم نه ذکر نه کو. لکه دلته حال لا کافرانو بیانې کې چې متمردین دي، عنادر کافران دي، هغوی ته بشارتونه نه ذکر کی. د هغوی د حال تر انذار مناسب دی، ځکه صرف انذار باندې اکتفا وکړه. سوال دار چې کله دوی ته انذار پیدا نه ورکړي بیا دعوت ته ولي کیږي؟ جواب دار چې دعوت کیږي اقامت الحجت علیهم، چې حجت په دوی باندې قائم شي. چې سوال بیا ونه وي چې الله موږ ته څوک بشیر او نذیر نه راغلی، د پاره د اتمام د حجت، د پاره د اقامت الحجت. بیا په مقام کې الله علیهم ذکر کو، سواء علیهم برابر د په دوی باندې. د انذار او عدم انذار دا دعوت دوی ته پیدا نه ورکوي او داعی ته پیدا یشته. کم سره چې دعوت کې هغه ته پیدا یشته، ولیکن دا پیدا صرف دوی ته نشته. الله فرمایي لا یؤمنون، ایمان نه راوړي. مخکیم کافران دي، وروسته ایمان نه راوړي. یا د مخکې لپاره تاکید یا د مخکې نه بدل دی چې دوی ته انذار او عدم انذار پیدا نه ورکوي، نو څه مقصد شو؟ یعنې ایمان نه راوړي که نه. د مخکې لپاره تفسیر دی. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. په دې آیت کې اصل کې رب العالمین بیان د عقوبت کوي، الله سزا ذکر کوي، عقوبت دنیاوی او دارنګ اخروی. د عقوبت دنیاوی حاصل دار ګوره چې بنا د انسانیت په دنیا کې دا په علم او په عقل ده. انسان هغه ته ویل کېږي چې عقل پکې وي، علم پکې وي.
دې کافران نه چې کوم نه الله اسباب د علم چې کوم نه اغیستي دي، اسباب د علم ته الله اغیستي دي، دا حیوانات ته ډنګر دي. مناطقه خو د انسان وي، ځکه و انسان حیوان ناطق ته وایي. ولیکن د قرآن کریم په اصطلاح کې کافران اولئک کالانعام، دا ډنګر دي. قرآن کریم انسان چاته وایي چې علم او عقل وسره د دوی نه الله تعالی علمونه او عقلونه اغیستي دي. دا دنیوي سزا ده چې انسان دغه نه انسانیت واغیستلی شي، بس حیوان دې جوړېږي بیا. یو دا شو، دا خو دنیوي سزا شوه. اخروي سزا سره ولهم عذاب عظیم، دا اخروي سزا ده. د دوی لپاره الله تعالی سخت عذاب تیار کړی، لوی عذاب، دا کوپر لوی دی. بیا ګوره ختم الله علی قلوبهم، دا جمله په مخکې باندې عطف نه کړه. د دې وجه اصل کې دا ده چې دا علت د ما قبل لپاره دی، او دې ته ویل کېږي برهان لمی، چې استدلال د علت نه په معلول باندې وشي، ای ته برهان لمی وایي. ګوره معنی څه شوه؟ دې کسانو کوپر ولې کړی دی؟ دې کسانو ته انذار او عدم انذار پیدا ولې نه ورکوي؟ دې کسانو ته دعوت پیدا ولې نه ورکوي؟ وجه دا ده چې د دوی په زړونو باندې الله ختم لګولی دی، دا علت دی که نه؟ د دې د وجې نه دی په ماقبل باندې عاطف نه کو، داسې ونه وي چې ختم الله، بلکې دا جمله مستقله ځان نه راوړه. دا علت د ماقبل لپاره شو. بل قول الله چې دا مخکې لپاره نتیجه ده. څه معنی؟ هر کله چې دې خلکو ته دعوت پیدا نه ورکوي، د دې اثر به دا راوځي چې الله به په زړونو باندې مهر لګوي، مهر به پرې لګي. نو چې مهر پرې ولګېدو نو بس کفر به کې پاتې شي، ایمان به ورته نه ور داخلېږي. نو دا نتیجه د ماقبل لپاره شوه، ځکه په ماقبل باندې عطف ونه کړو. ختم الله علی قلوبهم، مهر لګوي الله علی قلوبهم، دوی په زړونو باندې، وعلی سمعهم، دوی په غوږونو باندې. ختم څه ته ویل کېږي؟ ختم اصل کې مصدر دی، ختمت شیء ختما، فهو مختوم. ویل کېږي التخطیة علی الشیء، په یو شیز باندې پرده راارتول، ته ختم وایي. او دارنګه والاستساق منه، والاستساق حتی لا يدخله شیء، دا سر ول داسې کلک تړل، بندول چې یو شی ورته ور داخل نشي. التخطیة علی الشیء والاستساق منه، پسا سره حتی لا يدخله شیء، ای شی ورته نه ور داخلي، دې ته ویل کېږي ختم. بیا ګوره ختم خو کله کله محسوسي وي. انسان په ظاهر کې یو شي سر کله کوتړي، د یو ګوتې سر انسان کله کوتړي، څه شی ورته ور داخلېدی نه شي، دا محسوسي ختم دی. بل چې کوم معنوي ختمي چې په سترګو باندې ښکاري نه، نو په دې آیت کې مراد دی که نه؟ د کافرانو په زړونو باندې چې کوم بندیز راغلی دی، دا معنوي دی، په سترګو نه ښکاري، د معنویاتو دی. بیا ګوره په دې مقام کې مې استعاره ده. استعاره په دې طریقه باندې ده چې د کافرانو د زړونو اصل کې الله مشابه کړي د لوښو سره، د لوښو سره. بیا د لوښي سره ختم مناسب دی، د هغه باندې کلک سر کې ښودل، دا سر یا کلک تړل، د هغې سره ختم مناسب دی. نو ختم اصل کې د زړونو دپاره ثابت کړی دی، زړونو دپاره. په منځ کې جامع څه شی دی؟ جامع ادا دی په منځ کې چې اشتمال دی. لکه څنګه چې ته په یو لوښي باندې سر مضبوط کېدی، دارنګه هغه هېڅ شی نه قبلوي، هغه مشتمل دی په عدم قبولیت باندې. دارنګه کافرانو زړونه هم هېڅ شی نه قبلوي، دا مشتمل دی په عدم قبولیت باندې. هغه استعداد د قبولیت ته الله وباسي، ختم یې کړي. په دې ځای کې مې استعاره شوې ده، ختم الله علی قلوبهم.
نو ګوره په زړونو باندې ختم څه شی دی هغې مصداق سره حق یادوي نه د حق مصداقات په ځان نه پوهې کوي په دلایل د حق فکر نه کوي سوچ نه کوي دا په زړونو باندې ختم دی په غوږونو باندې ختم دی چې انسان حق نه اوري په سترګو باندې ختم دی چې انسان په دلایلو د حق ایت نظر نه کوي هغې ته ګوري نه دا په سترګو باندې پردي دي ګوره قرآن کې رب العالمین د کافرانو د زړونو لپاره یو څو صفات بیان کړي دي یو څو اوصاف یو خو ګوره ختم الله ذکر کړی په دې کې ختم ذکر کړی دارنګې طبع الله ذکر کړل بل طبع الله علی قلوبهم طبع هم ذکر کړی بل زویق الله ذکر کړی زویق کوئی تنګوالي ته هغه څوک چې الله هغه ګمراه کول اراده وکړي یجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء الله هغه سینه او هغه له بالکل تنګ وګرځي بل مرضو دا هم د کافرانو د زړونو صفت ته مرض فی قلوبهم مرض دوی په زړونو کې مرض دی دا مرضیان دي بل رین کلا بل ران علی قلوبهم ما كانوا یکسبون بل موت د دوی زړونه چې کوم نه مړه دي او من کان میتا فاحیینا الله فرمایي یو سړی دی زړه مړ دی الله پکې اسلام ورته را ژوندی کی دا په شان دغه چا باندې کېږي چې زړه دغه رنګې مړ پروت دی را ژوندی کېږي نه برابرېږي بل صفت قسوت ده ولكن قسد قلوبهم بل صفت چې کوي انصراف ده د حق نه اختل صرف الله قلوبهم بل صفت چې کوي حمیت ده غیرت جاهلی ارجال الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية بل چې کوم نه انکار دی انکار معنا قلوبو منکره انکار دا صفات دي د کافرانو د زړونو دانګې بل صفت ارتیاب راغلی ارتیاب دا سورۃ توبه کې تقریبا راغلی دي 45 نمبر آیات ورتابت قلوبهم بل راغلی اکینتن سورۃ الکهف کې راغلی دي 57 نمبر آیات جی الله سم چې کوم نه رعب ده رعب سورۃ الاحزاب کې د کافرانو په زړونو کې الله رعب ورته 46 نمبر آیات سوال سم چې کوم نه لهو ده لاهیه زړونه چې کوم نه غافل دي سورۃ الانبیاء 3 نمبر آیات لاهیه قلوبهم واثر النجوى الذين ظلموا پنځلسم شدت تزره سخت شي سورۃ یونس اتاتیا شپاړسم د نبی سره مخالفت وته خسته کړه شوی دی مخالفت الرسول علیه الصلاه والسلام دا وته خسته ده سورۃ الفتح کې راغلي 12 نمبر آیات کې 12 وم چې کم د غلاب پردی سورۃ النساء 155 اتلسم چې کم نه اقفال لی پزړو چرندې لګېدلې امالا قلوبنا اقفالها سورۃ محمد علیه الصلاه والسلام 24 نمبر آیات نولسم چې کم نه اشم اعزاز دی اشم اعزاز نو چې کم نه طریقې داقنا اشم عزت سورۃ زمر 45 نمبر آیات شلم عامیه زرونی چې کم دی اړاندا سورۃ الحج 46 نمبر آیات یوشتم نفاق پزړونو کې نفاق پروت دی سورۃ توبه 77 نمبر آیات دویشتم غمرت سورۃ المؤمنون
63 نمبر آیات درشتم تشدید شدد یشدد تشدید صورت حشر زړه مختلف دي که وقلوبهم شتى سوال لسم الله فرمای ختم الله علی قلوب دوی په زوم الله تعالی مهر لګولې ده حدیث کې بیان ناغله ده زړه چې کوم دی بن شي خیر وته داخليږي نو کوبر ته بار تر اوزینه ور په آیات کې اصل کې رد ده په معتزله باندې رد ده د معتزله مسلک دا چې ګوره پیدا کون کې د خیر او د شر پیدا کون کې د شر رب العالمین نه دا خو انسان دی قرطبی مولا فرمایي چې دا آیات صریح رد دی په هغوی باندې ځکه الله فرمایي ختم الله علی قلوبهم د دوی په زړونو باندې الله مهر چې کوم دی وهلی دی یو پیدا کول د شر دی بل کسب کول د شر دی پیدا کول د شر دا څه نقصان نه دی کسب د شر دا قبیح دی کسب بندگان کوي پیدا کړی الله دی بیا په دې کې زمخشري او معتزلي دی ته ډېر تعویلات کړي زورونه لګولي دي چې د آیات زه خپل طرف ته راواړم کله یو څه کله بل څه قرطبی رحمه الله فرمایي چې دا حدیث آیات ته چې دی نه دوی جواب نشي کولی وجه دا چې په نور دغونو کې الله ډایرکټ ویلي دي فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم هر کله چې دوی کاږه شو الله بیا کاږه کړه بل ذلك الله فرمایي ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في طغيانهم يعمهون الله فرمایي مونږ ول لازم چې کوم نه اړه وراړو مونږ ولا اړو بل طبع الله عليها بكفرهم مهر په الله لګولې دې اعمال د وجه دې د وجه معتزله چې کوم مسلک ته کمزور دي صحیح نه ده او الله په چا ظلم نه کوي بلکې دا انسان د اعمالو نتیجه وي مخکې به کې خراب اعمال پراته وو هغې باندې نتیجه مرتب شو چې بس الله په ختم ولګو کله بل ران علی قلوب ما كانوا یکسبون الله فرمایي دوی د کسب د وجې نه دوی په زړونو باندې رین راغلی حدیث کې راغلی یا مقلب القلوب ثبت قلوبا علی طاعت علی دینک ای هغه ذات چې زړونه اړې راغلی زموږ زړونه چې کنه په خپل دین باندې مضبوط کړي دلیل دی چې الله زړه اړې راغلی ختم الله علی قلوبهم لپس د علی ذکر کو علی قلوبهم علی لپس د تاکید د ختم د فاره دی ولی علی د استعلا لپاره راځي کنه سمانه د ختم د دوی پر زړونو باندې بالکل احاطه کړي راګیره کړي ټول ځای ولا راګیر کړي د بلې نه په یو غټه پرده راولېدلې ځکه علا په مقام کې ذکر کو علا قلوبهم قلوب خو جمع د قلب ده قلب اصل کې دا هغه اندام دی چې د انسان د سینې په ګس طرف کې ښودلی شوی دی په ګس طرف کې د انسان د سینې په ګس طرف کې ښودلی شوی دی قلب دغه ده ته چې ګوره طواف هم د بیت الله نه کې نو د ګس طرف نه مه شروع کوې چې ستا زړه ورته راځي چې په زړه دې اثر وشي هلته د قلب نه تعبیر په فؤاد سره هم کېږي فؤاد تعبیر دې په صدر سره هم کېږي صدر خو داسې تعبیرات دي نور فرقونه دي دې کې صدر محل د فؤاد دی په دې سینه کې فؤاد پروت دي او فؤاد محل د قلب دی په دې فؤاد کې چې کوم زړه پروت دي که فؤاد هغه پرده ده چې هغه زړه نه چار چپیر راتاو شوي وي نو صدر محل د فؤاد دی فؤاد چې کوم دی نو دا فؤاد محل د قلب دی نو صدر محل د قلب شو که محل د شي محل دغه شي ختم الله علی قلوبهم دی مقام کې وبله پیدا واوره هغه ډېر اهمه ده چې د عقل په کوم ځای کې پروت دی عقل د دې آیت نه خبره معلومیږي چې عقل په زړه کې پروت دی په زړه کې او هغې لپاره دلیل دا دی
چې ګور اسباب د علم درې دي یو عقل دی او بل السمع چې انسان یو شی اوري بل بصور انسان سترګې استعمالوي ګوره په دې مقام کې الله سمع او بصور ذکر کړه چې دوی پس وګونو باندې پردې دي په سترګو باندې پردې دي او عقل چې کوم ذکر نه کو خو لیکن قلوبی ذکر کو نو دلیل له پر خبره باندې چې ذکر د محل له مراد ته حال له ذکر د قلب له مراد ته عقول له نو عقل ذکر کو لیکن پزی مندجا کې د قلب کې دینه معلومیږي چې د عقل اصل کې پزړه کې لري او څوک وین عقل بر پر سر کې پروت دی او چې عقل خو پوندو ته رسیدلی او قران کریم کې بل دینم دا معلومیږي چې عقل دا پزړه کې پروت دی سورۃ قاف کې راغلي دي ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید دا هغه دینه معلومیږي چې ګوره په قران کریم کې یاداش شراغه چره پاره چې هغه پر زړی یعنی چره پر عقلی ولیکن عقل قلب الله ذکر کو مراد ته عقل له ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ګوره قلوب دا زونه الله تعالی مقدم کړ بچا باندې په غوګونو باندې په سمع باندې قلوب مقدم کړ دای مخ کې راوړه دا شی ونه چې ختم الله على سمعهم وعلى قلوبهم زړه مخ کې ذکر کو زړه خدا کا مخ کې ذکر شو چې دا دلیل دی چې زړه دا ډیر اشرف دی ټول اندامونو روغواله او صلاح او فساد دا پزړه باندې دی زړه چې برابر نو بس اندامونو باندې برابرۍ صحیح به استعمالي او دا په ظاهري امور کې هم د انسان زړه په نشاط کې دارنګي ټول بدن په نشاط کې او زړه د انسان چې خپې نه هیڅ اندامي کار نه کوي په ظاهري دا کوم دا خبره لکه څنګه چې په معنویاتو کې دا خبره ده نو زړه ځکه مقدم کو په وګونو باندې وګونو باندې اعلی کار کوي چې زړه دې کار کوي چې زړه کار پرې خو د وګونو هم کار پرې دي د انسان زړه چې برابر نو وګونو هم برابرۍ صحیح استعمالي حدیث کې راغلي دي علاینا فی الجسد مضغه په بدن کې یو ټوټه راځي کله هغه ټوټه برابرې ټول بدن برابرې چې خراب شو ټول بدن خرابېږي ټوټه سره هغه زړه دی یو خدا شو ځکه قلب اصل کې مقدم کو په سمع باندې بل د حضرات سره کې ټول اندامون د پاره یو رئیس او بادشاہ دی مشر دی دا خو مخکې خلک ذکر کوي کنه مشر ځکه مخکې ذکر وکړو وعلى سمعهم پدې کې یو قول دی چې وعلى سمعهم د ما قبل سره لګي من ختم الله على سمعهم په مخکې قلوب باندې عتب ته خو لیکن علی دوباره ذکر کو پدې کې استقلال ته اشاره ده چې د دوی په غوګونو باندې الله مستقیل ختم لګول دی مستقیل پردې په لګولې دي علی کې استقلال ته اشاره ده یو دا شو او بعضی فرمایي چې نه پدې کې دا احتمالي مشته چې دا ما باز سره ولګوا ختم الله على قلوبهم وقلوبهم باندې وقف وکي تطبیق مخې ولیکي وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه ورسته بدلال شي تدوی په غوګونو باندې او پستر غو باندې پردې دي بیا به على سمعهم د بر ما باز سره ولګي ولیکن پدې کې اول احتمال راجح دی اول احتمال چې نه دعا على سمعهم د ما قبل سره لګي من ختم الله على سمعهم دغه قران کریم کې بل ځکه الله فرمایي وختم على سمعه دا په غوګونو باندې الله تعالی مهر لګولې وي نو آلتی ګوره د سمع سره ختم ذکر کړل نو دلیل په خبره باندې چې دلته هم على سمعه د ختم د لاندې شو دغه ته چې ته یو تفسیر ایو ځکه ذکر کړي بل ځای نه معلومه وګوره په دې مقام کې الله قلوب جمع راوړه قلوب او سمع چې کومه مفرد راوړو اسماء ذکر نه کو یو جواب دا چې سمع اصل کې مصدر ده مصادر دا جمع کیږي نه تسنیه کیږي نه بعضی فرمایي چې په دې مقام کې تقدیر د مضاف ده اے علی حواس سمعهم ته دوی د غوګونو چې کم حواس دی الله پاکي پردي لګولې على حواس سمعهم
او حواس چې کوم دی جمع ده. بل جواب اصل کې دا دی چې غوږونه د کوم شي ادراک کوي هغه امر واحد دی چې هغې ته ویلی کېږي صوت. په غوږ باندې صرف اواز اورېدلی کېږي اواز. او زړه چې کوم دی نو دا خو ډېرو شیزونو ادراک کوي، مختلف قسمه سوچونه د انسان زړه ته راځي. دانګې په سترګو باندې هم انسان قسمه قسم شیزونه ویني. مبصرات دا متعدد دي، د هغې انواع کثیر دي. د هغې د وجې نه ابصار هم جمع راوړه او سمع چې کوم دی قلوب هم جمع راوړه او سمع مفرد ذکر کو. بیا ګوره یو طبع ده، بل چې کوم دی ختم دی، بل چې کوم دی رین دی، بل اقپال دي. دې کې فرقونه دي. طبع په اصل کې هغه ختم ته وایي چې پای کې لزوم وي، لزوم پکې وي. سجیة لازمه او دارین د طبع نه سخت دی او طبع د اقپال نه ایسره ده، اسانه ده. او اقپال په دې ټولو کې سخت دی. د ختم نه دارنګې د طبع نه د رین نه د ټول نه اقپال سخت دی. بس جرندو ته ولېږي اقپال عمل قلوبنا اقپالها. بیا سمع په قرآن کریم کې هدې څو مصداقات دي. سمع یو خو سمع د غوږ ته هم وایي، خاص اندام. سورة النحل کې راغلی دي 48 نمبر آیت کې. او په دې مقام کې وایي مراد د سمع نه د خاص اندام مراد دی غوږ. لکه دلته ختم ذکر دی او ختم د ظاهري اندام سره مناسب دی. او سمع د قوت سامعه معنی مور کې هغه قوت چې په دې غوږونو کې پروت دی، قوت سامعه، قوت د اورېدلو، دې معنی مور کوي. لکه په دې کې یو قول دا چې دلته مراد د سمع نه قوت سامعه مراد دی، قوت سامعه. سورۃ شعراء کې دا معنی ده 223 کې. او سمع چې کوم شی اورېدل کېږي معنی مصدري، اورېدل اورېدلی شوی، یعنی اورېدل معنی مصدري، په هغې باندې اطلاق شوی دی. سورة هود 20 نمبر آیات کې. دلته خو یا قوت سامعه مراد دی یا دا ظاهري غوږ مراد دی. په دې باندې الله ختم لګولی دی. ختم داسې ختم دی چې هغه انسان ته ښکاري نه، د معنویاتو نه. ځکه یو مرض چې انسان ته ښکاري انسان باید هغې علاج وکړي. علاج د هغه مرض ممکن نه دی چې کوم مرض انسان ته نه ښکاري. الله فرمایي باطني ختم یې په غوږونو باندې دی. وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. على أبصارهم خبر مقدم شو، غشاوة مبتدا مؤخر شو. دا مستقله جمله ده. د دوی په سترګو باندې چې کوم نه ناشنا پردې دي، دا معنا. ابصار خو جمع ده بصور ده. بصور د سترګو معنا مور کوي، سترګې. که سورۃ النحل کې دا معنا راغلی 48 نمبر آیات کې. د زړه بصیرت، بصیرت قلبی دا معنا مور کوي. آل عمران 13 نمبر آیات. او دانګي قوت باصره، قوت باصره، قوت د لیدلو. ويدرك الابصار، الله ادراک د ابصارو کې دا معنا مور کوي. سورۃ انعام کې دا معنا راغله تقریبا 103 نمبر آیات کې. دلته خاوره معنا مراد د سترګې. ذکر سترګو سره دا پردې ډېر مناسب د غشاوه د ظاهري سترګو سره. او یا مراد دلته قوت باصره مراد ده، هغه قوت د لیدلو هغه ته مراد. وعلى أبصارهم غشاوة، غشاوتون خو ځکه مرفوع دی چې مبتدا مؤخر ده، على أبصارهم خبر مقدم ده. او دلته اخفش کاکا ذکر کړی دي چې نه غشاوتون د مخکې على أبصارهم دپاره فاعل واقع شوی دی. اوس په اخفش پر اعتراض دی
چې لکه علی ابصارهم خو ضرب ته ضرب خو بغیر د اعتماد نه عمل نه کوي. هغه ولې نه کوي؟ ضرب بغیر د اعتماد نه عمل کوي. وګوره دلته بغیر د اعتماد نه عمل کړی دی او دلیل د موږ لپاره دا دی چې کله دا غشاوتون مرفوع شي په علی ابصارهم باندې دا فاعل شي دا به جمله فعلیه شي او مخکې جمله فعلیه وه نو عاطف د فعلی په فعلیه باندې راغی. د قرآن کریم نه معلومیږي زموږ مذهب چې ضرب بغیر د اعتماد نه عمل کوي. اگه تو علی ابصارهم ته خبر مقدم وي او غشاوتون ته مبتدا مؤخر دا خو جمله اسمیه شوه بیا خو عاطف د اسمی په فعلیه باندې راغی. اخپش دې خبره ته فکر کړی د هغې د وجې نه هغه وایي چې نه غشاوتون فاعل د مخکې علی ابصارهم دپاره دی. غشاوه څه ته ویلی کېږي؟ قرطبي رحمه الله ذکر کړي غشاوه اصل کې عرب په هر هغه شیز کې استعمالوي چې هغې په بل شیز باندې اشتمال کړی راټول وي پردو ته وایي. بیا دې مقام کې الله غطا ذکر نه کو حجاب هم ذکر نه کو غطا او حجاب وجه هغې دا ده چې په غشاوه کې د پټوالي معنی زیاته ده چې دغه معنی په غطا کې او په حجاب کې نه وه ځکه الله غشاوه ذکر کړه او غشاوه نکره ذکر کړه غشاوتون یې ناشنا پردي چې عام خلک نه پیژني. دارنګې دې علاج چېرته په هسپتال کې نه کېږي دا ناشنا پردي دي دا لیدلی کېږي نه ګوره او هغه پردي دا دي چې ګوره انسان په دې باندې دلایل د حق ته نه ګوري چې کوم دلایل الله ودرولي قرآن کریم ته په انسان نه ګوري چې کوم الله را لېږلی دی لیکلی شوی دې ته په انسان نه ګوري. بیا ګوره په دې مقام کې سمع مقدم کړه په چا باندې؟ په ابصار باندې. ابصار یې وروسته کړو او سمع مقدم کړه مخکې کړو. وایي ځکه په غوږ کې فواید زیات دي په غوږ کې ځکه فواید زیات دي چې غوږ د هر طرف نه آواز اوري د مخکې نه د شاته نه د وروسته نه د برې نه د ښکته نه دا د هر طرف نه ادراک کوي. او هر چې بصر د سترګې دي نو دا چې کوم شی تا ته مخامخ خو بس وبیني او چې مخامخ نو سړی نشي لیدلی نو د هغې د وجې نه سمع مخکې راوړه ابصار چې کوم دی وروسته ذکر کړو. بیا ګور د سمع او د قلب سره الله ختم ذکر کړو ختم الله علی قلوبهم وعلی سمعهم او د ابصار سره الله غشاوه ذکر کړه وعلی ابصارهم غشاوه یا به ټول سره غشاوه ذکر کړی وای یا به ټول سره ختم ذکر کړی. څه وجه ده؟ د قلب او سمع سره ختم ذکر کو ابصار سره غشاوه ذکر کړه. دې وجه اصل کې دا ده ختم ویل کېږي علی انسداد من جميع الجوانب یو شی د ټولو جوانبونو را بندول چې د هر طرف نه را بند کې دې ته ویل کېږي ختم. او د قلب او د سمع معلومات هم ډېر زیات دي د زړه معلومات خو بېشماره دي بس دا خو فکر دی چلیږي پکې او سمع اورېدل غوږونه دي دا هم د هر طرف نه آواز اوري د دې معلومات ډېر زیات دي. د دې سره ختم لفظ مناسب ځکه الله ختم ذکر کو او د ابصار سره غشاوه مناسب هلته غشاوه ذکر ولهم عذاب عظیم د خلکو دپاره لوی عذاب دی ولهم عذاب عظیم. په دې جمله کې چې کوم دی حصر دی لکه تقدیم و تاخیر دی پکې که معنی عذاب عظیم لهم خاص دوی لپاره لوی عذاب دی بلکې تاکید مقصد دی. مؤمنان ته الله عذاب ورکوي لیکن لوی عذاب ورته نه ورکوي هغوی ته عذاب میلاویږي د استغا د ادب عذاب ګناهونه ختم شي. کافران ته الله عذاب عظیم ورکوي ولې کفر یې چې کوم دی لوی دی جزا من جنس العمل کنه عذاب د عذب نه ماخوذ دی دا په اصل کې حبس د عذب نه عذب په اصل کې ویل کېږي حبس او منع ته بندولو ته د منع کولو ته وایي دې ته ویل کېږي عذاب. عذاب ته عذاب ده کوي چې ګور دا خپل صاحب خپل معذب د هر قسم راحت نه منع کوي د هر قسمه خوندون نه منع کوي. په اصطلاح کې عذاب څه ته ویل کېږي؟ په اصطلاح کې عذاب هغه تکلیف او مصیبت ته وایي چې انسان باندې راځي
د انسان د بد عملی او دغه د کفر د وجې نه دې ته عذاب ویل. بیا برابر خبر ده که په دنیا کې، برابر خبر ده که په آخرت کې. برابر خبر ده که د بدن سره تعلق ساتي، او برابر خبر ده که د مال سره تعلق ساتي. د مال سره تعلق ساتي یہ امتحان دی. امتحان دا په مومن باندې ایت عذاب نه ویل کېږي. کله وی سړی بالکل نیکاواله لیکن په مصائبو کې اخته دی، دې ته امتحانات وایي. په مومن باندې دا راځي چې ګناهونه ورېږي، الله ته متوجه شي. انبیاو باندې الله راولي چې نور هم درجات اوچت شي، لکه انبیا خو ګناهونه نه کوي، معصوم دي. او په کافر باندې چې کوم تکلیف هغې ته عذاب وایي، په مومن باندې چې کوم تکلیف هغې ته اصل کې یې ته امتحان وایي، یې ته امتحان وایي. دارنګه خبره پر نعمتونو کې هم د پراحتونو کې مسلمان مومن دی هغه بالکل په دین او په شرع برابر دی. هغه له الله سره اموال ورکړي دي، بچي ورکړي دي، دا د الله نعمت دی. کله چې یو کافر ته دا شی میلاو شو، هغې ته ویلی کېږي استدراج، دا راګیرول دي، بیا یې ته استدراج وایي. الله فرمایي ولهم عذاب عظیم، د دوی لپاره الله لوی عذاب چې کوم نه تیار کړی دی. د عذاب مختلف صفتونه قرآن کریم کې واقع شوي دي، مختلف صفتونه. عظیم، دارنګې علیم، دارنګې سوء العذاب، دارنګې اشد العذاب، دارنګې عذاب مهین، عذاب شدید، الحریق، المقیم چې دارنګې همیشه عذابي، الخزي شرمندولو عذاب، انسان شرمنده کی، خزي اشق واسب سخ عذاب، الخلد همیشه عذاب النار عذاب دو، عذاب جهنم عذاب د جهنم، دا ټول صفات د عذاب دي. ګوره عذاب کې د تنکیر د چا لپاره دی؟ دا لپاره د عظمت دی. او وروسته مو الله د عذاب موثوق په عظیم باندې پرې ډېر زیات تاکید راغی. عظمت تر دوه ځایونو معلوم شو، یو د عظیم لپاره نه، بل تنوین نه. دوی لپاره لوی عذاب دی. په کوم اعتبار ته عذاب به چې کوم نه همیشه تخفیف به پکې نه راځي، او په دوی باندې به چې کوم نه احاطه کړي، ګیره پې کړي. په دې اعتبار سره د عذاب چې کوم دی دا لوی دی. او عظیم داسې یو صفت دی چې دا ټول صفتونه د عذاب له جمع کوونکی دی. دا مخکې څومره صفات چې کوم نه ذکر شو، دغه په مقام کې الله عظیم ذکر کو، دارنګې نور صفات ذکر نه کړه. دا جامع صفت دی. او کافرو ته الله لوی عذاب ولې ورکوي؟ لکه دوی کفر چې کوم دی غټ دی، لوی کفر یې کړی. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. دلته وس اصل کې بعض د منافقانو شروع کوي. دې ته ویل کېږي عطف القصه على القصه، عطف المضمون على المضمون، یو مضمون په بل مضمون باندې عطف کول. دا اصل کې عطف دی په هغه مخ کې ان الذين كفروا باندې، په هغه باندې عطف دی. او عطف یې ځکه وکړو چې د منافقانو د ظاهري کافرانو په خپل منځ کې مناسبت دی. ټول چې کوم نه یو شان دي، رونه دي، الکفر ملت واحده. او دومره فرق دی چې د کافرانو کفر ښکاره دی، منافقانو کفر چې کوم نه پټ دی، په کفر کې شریک دي. ځکه په ماقبل باندې چې کوم نه عطف وکړو. نو دلته اوس بعض د منافقانو الله ذکر کوي. منافقان اصل کې په مکه کې نه وګوره، بلکې منافقان په مدینه کې پیدا شي. د دې وجې نه په مدني صورتونو کې منافقانو باس دی. خو لیکن وروسته به ذکر شي منافقانو کې انواع، بعضې انواع په مکه کې اوسېدل. د دې نه مخکې ګوره د دې نه تر هغه ځای پورې یا ایها الناس اعبدوا ربکم، د منافقانو 15 صفات الله ذکر کوي. او بیا په آخر کې دوه امثال ذکر کوي، او دا دوه امثال الله ر وضاحت او د پوهې لپاره ذکر کوي. د دې نه مخکې ګوره د منافق تعریف پیژندل پکار دي. نفاق څه ته ویل کېږي؟ نفاق
نفاق په اصل کې ویل کېږي اظهار الخير و اسرار الشر، خیر راښکاره کول او دانګې شر پټول، دې ته ویل کېږي نفاق. ابن جریج ذکر کړي المنافق یخالف قوله فعله، منافق هغه انسان دی چې د قول له فعل نه مخالف وي. وسره علانیته، د پټې خبرې د ښکارو نه چې کوم نه مخالف وي. ومدخله مخرجه، د مدخل زیر دخول د زیر خروج نه چې کوم نه مخالف وي. ومشهده مغیبه، د مشهد د مغیب د زید حضور د زید پټوال نه چې کوم نه مخالف وي. يخالف قوله فعله وسره علانيته ومدخله مخرجه ومشهده مغيبه. ترى منافق تعریف دی او د نفاق تعریف مخکې ذکر شو. او بیا د نفاق لپاره انواع او اقسام دي. یو نفاق چې کوم نه اعتقادي دی. اعتقادي نفاق هغه چې انسان خپل سوای په اور کې همیشه لپاره پاتې کوي. دا خو ان انسان عقیده رکو پري اسی اظهار د اسلام کې ښکارواله د اسلام کې دا کافران دي. بیا دویم پیدا بل نفاق عملی دی. عملی بس غټو ګناهون ته ویل کېږي. انسان زړه کې اسلام د کوپر پکې نشته دی. د منافقان اعمال پکې موجود دي، هغه ته ویل کېږي نفاق عملی. په دې باندې سره منافق کېږي نه چې اسلام نه وځي او د اسلام نه چې کوم نه خارج شي. دا مخرج نه رہے وستون کې نه رہے. دا ګوره منافقان درې قسم دي. درې قسمه. یو هغه منافقان دي چې هغوی په زړونو کې شک وي، د حق او د باطل په منځ کې فرق نشي کولی. دا قسم منافقان په مکه کې موجود وګورئ. لکه سورۃ الانفال کې به انشاءالله راشي 49 نمبر آیات کې. دا کافرانو دام کافران دي ځکه په اسلام کې به شکونه نه کوي، په اسلام باندې به یقین کوي. دویم هغه منافقانو چې په جواب باندې اقرار کوي او په ځل کې کفر وو. دا قسمه منافقان په مدینه کې په هغه وخت کې پیدا شو چې کله واقعه بدر وشو. دا دوه قسمونه کافر دي. دریم قسم هغه منافق دی چې هغه په ځل کې ایمان نه لیکن کارون د نفاق کوي. کارون د نفاق دې ته نفاق عملی ویل کېږي. دې نفاق وجه باندې انسان د اسلام نه خارجيږي نه، د ایمان نه چې کوم نه خارجيږي نه. د نفاق دې اقسام دي. رب العالمین په قران کریم کې منافقانو صفات ډېر په وګړي طریقې سره ذکر کړي. ډېر صفات ذکر کړي او دا وی امثال هم ذکر کړي. وجه سره یو خدای لپاره چې منافقان د خپل نفاق پرېږدي، ختم کی پریدي. دویم زیات کشي بیا الله دا کوي چې ګوره خلک ځان وساتي چې ځان ته انسان بچ کی. ومن الناس من يقول بعض خلقنا اسوق چې هغه مونږ ایمان نه وړه بالله فالله باندې پر در سره باندې او حال چې مومنان نه دي په حقیقت کې. ومن الناس دا خو مخکې ذکر شو چې په کې هغه وخت کې کفرو باندې عاتب ته ان الذين كفروا باندې عاتب د مضمون په مضمون، عاتب د قصې په قصې. الناس په اصل کې اناس دې مفرد چې کوم انسان نه دی، انسان په اوله کې حمزه را د الناس په اصل کې اناس دی. حمزه چې کوم دی حذف شو په عوض کې ریپلام راوړی شو، الناس ته جوړ شو. بعضی فرمایي چې ګوره دا الناس دا اسم جمع ده، د دې لپاره مفرد من لفظي نشته. مفرد من لفظي ولا نشته. د دې مرادف لفظ راځي اناسیه. بیا اناسیه جمع د انسان ده یا د انسیون ده. نور الناس د چا جمع نه ده. بیا الناس د چا نه ماخوذ ده. رسیبیو د فرا په نسبت باندې د دې اصل ماده حمزه نون سین دي. حمزه نون سین دا اونس نه ماخوذ دی. اونس حمزه په دې کې حذف شوی د شذوذن.
یوم ندعو کل اناس بامامهم الله فرمایي مونږ به راوبلو ټول خلک به خپل امام سره خپل عملنامې سره هغې سره به راوبلو. هلته ګوره اناس راغلی، اناس کې حمزه راغلی ده، دا ماخوذ دی د اونس نه. کسایي فرمایلی دي، ګوره هغه فرمایي چې د دې اصل ماده د نون وو سین نوس، نون وو سین نوس په اصل کې حرکت ته وایي. انسان د انسان ولې خو متحرک بی اراده دی کنه، حرکت ډېر کوي. انسان وایي چې حرکت وکړي. بل خو الله چې د ماخوذ دی د نسیه نه، نسیه په دې کې د نسیان او د هیرې معنی ده. بیا په دې کې قلب وشو، دا یا د سین ځای ته لاړه، سین چې کوم نه یا ځای ته لاړو، قلب مکاني وشو، نیسه شو، نیسه ته جوړ شو، نیسه بیا یا چې کوم نه بدل شو په الف باندې، نو ناس ته جوړ شو. اصل کې نسیو بیا نیسه شو، بیا ته ناس جوړ شو. الناس لفظ په قرآن کریم کې تقریبا 241 کرته راغلی، 241. بیا د ناس اطلاق په چا باندې کېږي؟ نو بعضې فرمایي چې د ناس اطلاق سی په انسانانو باندې کېږي، سی په انسانانو باندې. بل قول الله چې د ناس اطلاق په پیریانو باندې هم کېږي، لکه څنګه چې په انسانانو باندې کېږي. او هغې پر دلیل دا دی چې ګوره په سورة الناس کې دا من الجنة والناس د مخکې الناس دپاره بیان واقع شوی دی. د مخکې الناس دپاره چې بیان واقع شو، نو هغې بیان په دوو طریقو سره وکړو، یو په الجنه سره او بل په الناس سره. نو دلیل دی چې د ناس اطلاق په پیریانو باندې هم کېږي. قرآن کریم کې چې الله کوم خطابات کوي چې یا ایها الناس اعبدوا، دا خطاب پیریانو ته هم دی که دا دغه ته هم دی، پیریانو ته هم دی. او عرب هم فرمایي چې ناس من الجن، قال ناس من الجن، څه خلکو د پیریان نه ووي، نو پیري ته هم ناس ویلی کېږي. دا ابن خالوی دا حکایت کړی دی، لیکن ابو عیان بحر محیط کې ذکر کړی دي چې دا قول د مجا، دا قول صحیح نه دی، بلکې الناس حقیقتا انسانان ته ویلی کېږي. لیکن قرآن کریم نه معلومیږي چې پیریان ته هم ناس ویلی کېږي. لکه وروسته سورة الناس کې اخر کې راغلي. نو بیا خو انسانان پیریان ته چې ناس ویلی کېږي نو صحیح شو، بیا خطاب دا پیریان ته هم دی، یا ایها الناس اعبدوا ربکم. ومن الناس په منافقان، په پیریانو کې منافقان نشته دی، بعض د خلکو نه او بعض د پیریان نه. پیریانو کې منافقان شته دی، دا مختلف ډلې خو پیریانو کې هم شته دی. او که بالفرض و تقدیر مراد تسی په انسانان شي، بیا خطاب تغلیبي دی. الله انسانان ذکر کړي، پیران پکې داخل دي، پکې داخل دي. بیا ومن الناس من یقول امین تبعیض دپاره دی. ومن الناس او دا فتحه د نون چې کوم دی دا بدل راغلی د کسرې سکون نه، اصل کې مین دی که اساکن اذا اورک بالکسره، کسره پکار ده، ولیکن هغه کسره بیا بدله شو فتحې باندې چې توالي د کسرتین را نشي، ځکه نون باندې چې کوم فتحه ده. ومن الناس، دا ومن الناس دا خبر مقدم نه، من یقول لا مبتدا مؤخره ده. هغه خبرې په مبتدا باندې ولې مخکې کو؟ وی خبر په مبتدا باندې مخکې شوی دی تنبیها للسامع على عجیب ما سيذكر. سامع ته تنبیه ورکړل کېږي په هغه ناشنا خبرو باندې، کوم ناشنا خبرې چې وروسته را روانې دي. او تنبیه په دې کې ملاویږي چې کله خبر مقدم شي په مبتدا باندې، ځکه خبر مقدم کو په مبتدا باندې. ومن الناس من یقول، من یقول کې دامن موصولی دی. بعض خلک دي الناس کې الف لام یهدي شو، منافقان د اوس د خزرج مراد، او خلک چې هغوی د منافقانو په طریقه باندې ور روان دي، هغه به کې مراد. دویم قول الله چې الناس کې تعریف الف لام جنسی دی، من موصوفه دی، او اوس یقول لاغې دپاره چې کوم نه صفت دی.
بیا پرې کې ابهام دی. هر هغه څوک مراد دی چې دا صفات پکې وي. که منافقان د اوس او د خزرج او کنه عام منافقان ټول پکې داخل دي. بیا چې کله الف لام جنسي شي نو من به موصوفه شي، او چې الف لام عهدي شي نو من به موصوله شي. دا دوه تفسیر دي. ومن الناس من يقول، من لفظ مفرد ده او معنی د جمع ده. دې وجنه ورستا یقول صيغه مفرد راوړی ده، او بیا ورستا ومام بمؤمنین دلته چې کوم نه صيغه جمع راوړی ده. اولی لحاظ د لفظ ساتل به ورستا لحاظ د معنا ساتل. لکه مخکې ذکر شو، دا اصول کې ذکر شي چې یو لفظ دا غي لفظ مفرد دی، دا غي معنی د جمع، دا غیر ضمیر د مفرد راځي کیږي او ضمیر وتر جمع راځي کیږي. اول لحاظ د لفظ ساتل کیږي، بیا دوباره لحاظ د معنا ساتل کیږي. پدې کې بل قوله چې دا بین د بعضو په معنا سره ده، بعضو لتمینی اسمی ویل کیږي. معنی بعض الناس من یقول، بیا خدا مبتدا شو، من یقول لاغه د پر چې کوم ده خبر شو. یقول له قول نه ماخوذ دی. قول څه ته ویل کیږي؟ اللفظ الموضوع لمانا، هغه لفظ ته ویل کیږي یو معنا لپاره چې کوم نه وځي شوی. او دا انګره قول اطلاق کیږي په هغه لفظ باندې چې دالی په نسبت اسنادي باندې، وينطلق على اللفظ الدال على النسبة الإسنادية. إذا قول وي إن قول كلام توي، قول او كلام چې کوم نه کله کله مترادفين ګرځي معنی وي. قول کله لفظ مفرد تم وي او کله کلام تم وي. او په نفس کې چې کوم خبره تیریږي را تیریږي هغه ته کله کله قول ویل کیږي. ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله، دوی د ځان سره دا خبره کوي چې موږ ته الله ولې عذاب نه راکړي، زموږ بری خبرو باندې. بیا ماده قول په قران کریم کې 1723 کرته راغلی ده. 1723 یو زر وسو دیرش کرته. د قول استعمال بیا په مختلفو طریقو باندې کې، په مختلفو طریقو سره. اول د الله کلام، قول د الله یعنی کلام د رب العالمین. سورۃ النحل کې دا معنا راغلی 51 نمبر آیات کې. دویم قول لوی معنا ورکوي وحی، الوحی. سورۃ کویرت 19 نمبر آیات. بل قول لسانی ته ویل کېږي صرف د واخلې وینا. په دې آیات کې منافقان چې په خله باندې وینا کوي چې مؤمنان دي. سلورم چې انسان په جبه او په ځل کې اعتقادي، په دوانو کې اعتقادي. دې تم قول ویل کېږي سورۃ البقره 156. پنځم د ابتراء معنا مورکې دروغ جوړول. دا په هغه وخت کې چې کله پسې رست علی راشي. ويقولون على الله الكذب. سورۃ البقره کې ورسته راشي 69 نمبر آیات کې. دا ابتراء معنا مورکې. الله فرمایي دی وای مونږ ایمان وړ بالله په الله باندې پر درست سره باندې آمنا بالله وبالیوم الاخر. دارنګ دوی دا داوم کوي چې زمونږ ایمان په کتابونو باندې دی. دا داوم کوي لکه سورۃ النساء کې راغلي 7 نمبر آیات. ایمان به رسول داوم کوي چې مونږ د رسول باندې ایمان نه وړي، پر رسول مونږ د رسول طاعت کوو. سورۃ النور 47 کې راغلي دي. دوی د آخري پیغمبر باره کې گواہی ورکوي چې دا پیغمبر دی. سورۃ المنافقون اول نمبر آیات. خو لیکن پرې د کې صرف دوه خبرې ذکر شوې، دوه اشیاء ذکر شو. یو داور ایمان بالله، بل داور ایمان بالیوم الاخر. وجه سره دا غي وجه اصل کې دا چې دلته مبدا او انتها ذکر کړی دا. مبدا او انتها د ایمانیاتو شروع کیږي د رب العالمین نه، انتهای په چا باندې کیږي؟ په ورځ وروستنۍ باندې، په آخرت باندې. نو په الله باندې ایمان او په ورځ وروستنۍ باندې ایمان دا مستلزم د ټول ایمانیات لره، ټول ایمانیات لره. نو دوی دا دعوه کوي چې موږ ټول ایمانیات منو. الله فرمایي کړه چې دوی ایمان په الله نشته په ورځ وروستنۍ باندې،
دوی کې یو ایمان موجود نه دی، په کتابونو ایمان نشته، په آخرت ایمان نشته. ایمان بالله او ایمان بالیوم الاخر دا مستلزم د ټول ایمانیات لره. چې دا ایمان نه پیشي دا نه بي مستلزم ګرځي بیا ټول نه پولره چې په شی باندې ایمان نشته. بل وجه سره کې دا چې دا منافقان اکثر په اهل کتابو کې مو کړه او هغه د آخرت دوره دی اقرار کو دا رنګي د الله اقرار هم کو چې زموږ په الله باندې ایمان ده. الله فرمایي تاسو پر دوه خبرو کې منافقان یې پرې کوم دروغ وای نو په غنورو کې په طریقه ولا سره منافقان شوي، په طریقه ولا سره پرې دوه کې چې تاسو منافقان شوي نو په غنورو کې په طریقه ولا سره منافقان شوي. بالله او بالیوم الاخر بای مقرر راوړ په تقریر دبا کې دی خبر ته اشاره را چې دوی په اړ یو باندې مستقله دعوا کوي، د ایمان بالله دعوا مستقله کوي، د ایمان بالیوم الاخر دعوا مستقله کوي. دا دغه د وجه اصل کې بای ذکر راوړه. بیا د اخرت د مراد چې کنه یو ورځ د محشر مراد ده چې هغه سه انتها نشته. او بعضی فرمایي چې نه جنتیان چې جنت ته داخل شي او جهنميان جهنم ته داخل شي په هغه باندې انتها کیږي او بیا وروسته بل حالات شروع کیږي. وما هم بمؤمنین الله فرمایي دي مؤمنان نه دي. دا جمله اصل کې حال لري مخکې ضمیر دی یقولنا ومن الناس من يقول وما هم بمؤمنین دا غین حال واقع شوی دی. الله فرمایي دوی دا وینا کوي په داسې حال کې چې دوی مؤمنان نه دي، دوی مؤمنان نه دي. او دې جملې ته الله مخکې تعبیر په قول سره کې خو مخکې الله قول ذکر کو اصل خلی خبرې کوي په عقد کې چې کوم دوی مؤمنان نه دي به په خبر باندې بعد داخله کړه وما هم بمؤمنین په خبر باندې درانګي په مبتدا باندې په فاعل باندې چې بعد داخلي شي دا تاکید پیدا کوي. لکه نحوه کې ذکر شوی نو دا رنګه دلته تاکید دوی سره مؤمنان نه دي وما هم بمؤمنین. بیا ګوره دوی داوا په جملې فعلی سره کړو آمنا بالله وبالیوم الاخر او الله دوی رد کو په جملې اسمیه سره وما هم بمؤمنین دا جملې اسمیه ده. داوی په جملې فعلی سره کړی دا او رد په جملې اسمیه سره وکړه. دې څه وجه ده؟ وجه راغی اصل کې دا ده چې په جملې اسمیه کې مقصد دا دی چې رب العالمین د دوی د ذوات د دوی د نفسونو د ایمان نه چې کم نه وباسي. الله فرمایي وما هم بمؤمنین دوی مؤمنان نه دي، د دوی نفسونه چې کم نه ایمان پکې نشته، د دوی نفوس د ایمان وان نوستل دا وی د ډلې نه چې کله دوی نفوس د ایمان وان نوستل ایمان تیم نه پیښو کنه. په دې کې تاکید ډیر زیات په نسبت د هغه باندې چلتي جواب په جملې فعلی سره راشي ځکه جملې اسمه څه کړه ذکر کړه. یو سوال لري چې حدیث کې خراغړي نبی سم فرمایي چې کله وی کلمه ته وی دوی زمونږ نه خپل وینو مالونه چې کم نه بچ کړه. دا حدیث ته معلومي کې دا خلک مسلمانان دي او د آیات نه معلومي کې چې نه دا کافران دي. جواب دار چې نه وما هم بمؤمنین عند الله دوی د الله په نسبت مؤمنان نه دي او په دنیوي امور کې مسلمانان دي، احکام په اسلام جاری کیږي. دویم قول دار چې ګوره د کلمې په وجه باندې سره عالم مسلمانۍ کې چې کله بل منافق ایمان نه موجود شوی او چې منافق ایمان موجود شو نو بیا کلمم چا څه پیدا نه ور کوي. بیا بیزاوی رحم الله ذکر کړي پرې دی والآیات تدل على ان من ادعى الايمان آیات دلیل پر خبره باندې چا داور ایمان وکړه وخالف قلبه لسانا بالاعتقاد ولیکن دا غزله دا غرجه بنا بالکل جدا ہے لم يكن مؤمنا دا سره مسلمان نه دا مؤمن نه په نفس دعوی باندې سره مسلمانی کې چې کله انسان په ځکه اعتقاد نه ا مسلمان نه نو دا ځل کې رچو په کرامیو باندې کرامیه چې کوم یو ډله ده هغه ایمان سیب دی اقرار ته وي بس تاوی چې مسلمان یم بس بیا ګرځم دې کا. نو آیات معلومه شو چې نه
چې کله د اقرار سره تصدیق نه وي نو دغې ته به ایمان نه ویلی کېږي ایمان نه ویلی کېږي ګوره په دې آیات کې ټول منافقان مراد دي څومره منافقان چې په هغه زمانه کې بعضې منافقان د مدینې والا او بعضې د یهودو نه بعضې د عربو بانډو نه عبدالله بن عباس فرمایلی چې د نبي سم په زمانه کې تقریبا په مدینه کې 300 منافقان د سړو نه 300 او د ښځو نه چې کم نه 100 نبي اسلام ته الله د بعضې منافقان نمونه هم ښودلي ولیکن بیا هم د الله نبي د هغوی سره جنګ نه کوه ولې یو خو هغوی ظاهر کې کلمه د اسلام وي کلمه د توحید وي بل اصلي وجه اصل کې دا ده چې نبي اسلام فرمایل چې بیا به عرب خبرې وکړي چې ګوره پیغمبر خپل ملګري وژلي نو د هغې د وایي نبي اسلام چې کوم نه هغوی ته څه نه ویل د هغوی نه به نشی و بیا به صحابو د نفاق نه سخته یره کوله ابن ابي مليكه فرمای ادرکت 30 من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام ما 1.5 صحابه مونږ کړي كلهم يخاف اریو په دوی کې چې کم نه یریدل د نفاق نه په خپل نفس باندې ما منهم من يقول ان ولا ایمان جبريل وميكائيل یو به کوم دا خبره نه کوله چې زما د جبريل او د میکائیل ایمان ده دا وایي انتظار به کوم نه وګوره منافقان د صحابه یریدل د نفاق نه ګوره دې اثر دا مطلب نه دی چې صحابه منافقان والعیاذ بالله ایو منکرین حدیث کتاب لیکلی دی ګوره قرآن مقدس اور بخاری محدث یو جاهل تیر شوی او لیکلی چې ګوره بخاري رحمه الله صحابو ته منافقان ویلي دومره ظالم دی په دې نه پوهېږي بخاري د قول مطلب دا دی ابن مليكه قول یې راوړلی چې صحابو به د نفاق نه چې کم نه یره کوله څوک چې د نفاق نه یریږي دا کامل مؤمن دی که نه او څوک چې د نفاق نه یریږي دا رنګې د هغه ایمان ته خطره ده دا ور صحابو بیا ادبي نه شو بلکې دا هغوی ادب شو او د هغوی عزت بیانول شو وما هم بمؤمنین یخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون دا جمله خو یا اصل کې بدل اشتمال ده د مخکې آمنا بالله نه من یقول آمنا بالله نه بدل اشتمال ده څنګه بدل اشتمال ده دوی مونږ ایمان نه وړی په الله په ورځ وروستنۍ باندې صرف په خولو باندې دا خبرې کوي د دې مقصد دوکه شوه که نه د دې مقصد دوکه ده دوی دا قول اصل کې مشتمل دی په مخادعې باندې یو بل قول چې دا استناب ته استناب دا جواب د سوال مقدر دی حاصل د سوال چې کله د خلکو په زړونو کې ایمان نشي نو هسې دا وي د ایمان ولې کوي الله جواب ذکر کوي چې دوی مقصد اصل کې دوکه کول دي ځکه تشې دعوې کوي په دې کې درېیم قول چې دا جمله د مخکې نه حال واقع شوی حال بیا په ذوالحال کې چې کوم نه اقوال دي اول قول دا چې دا یقول د ضمیر نه حال واقع شوی دی یقول د ضمیر نه نو څه معنا شوه الله فرمایي ومن الناس من يقول آمنا بالله يخادعون الله باندې مخادعين الله بعض خلک دی هغوی مونږ ایمان نه وړی په الله باندې په داسې حال کې چې دوکه د الله سره کوي نو عامل په دې کې به یقولو شو هغه ځای سره ورغله بل قول چې د مؤمنین د ضمیر نه حال واقع شوی دی نو بیا په دې کې عامل لا مؤمنین د اسم فاعل به کامل واقع شوی بیا تقدیر دا ته شو ګوره وما هم بمؤمنین فی حال خداعهم په داسې حال کې چې دوی مؤمنان نه دي په حال د خپل خداع کې په خولې باندې وینا کول چې په زده کې دا خو خداع ده دوی پر خپل خداع کې مؤمنان نه دي ګوره دا بیا د مخکې مؤمنین نه حال دی عامل په هغې کې چې کوم نه مؤمنین دی د هغه ضمیر نه حال واقع شوی د جمله کې ډېر احتمالات دوی دوکه د الله سره کوي یخادعون الله ماده د خداع قرآن کریم کې 15 کرته ذکر شوی ده 15 کرته په صفت د منافقانو کې یو خو دلته ذکر شوی ده بل په سورۃ النساء کې تقریبا 122 نمبر آیات هلته ذکر شوی ده
قرطبي رحمه الله ذکر کړی چې ګوره خدعه په کلام د عربو کې چاته وایي؟ فساد ته وایي، فساد. او دا ثعلب د ابن العربي نه چې کوم نه نقل کړی دی. ابيض اللون لذيذ طعامه طيب الريق اذا الريق خدع. ابيض اللون لذيذ طعامه، رنگ سپین دی خونی خوږ دی. طيب الريق اذا الريق خدع، لاړې مزیدار دي کله چې لاړې خراب شي. نو دا چې را خراب نه بیا وسمره مزیدار څه قصه ذکر کړي. خو اذا الريق خدع نه مراد شي اذا الريق فسدا، علي کې پکې د فساد معنی ده. دلته بیا معنی څه شو؟ یخادعون الله. دلته معنی دا ده دوی خپل ایمانونه چې کوم نه خپل اعمال خرابوي، هغه پاسې دی. څنګه خرابوي؟ ریا پکې کوي او دانګ اثباتونه پکې کوي. او بعضی فرمایي چې اصل کې په خدا کې معنی د پټواري ده، د پټولو ده. مخدع البيت هغه ځای ته ویل کېږي په کور کې چې ارسته پکې پټ پراته وي، ایته مخدع وي. دا ابن پاریس دا حکایت کړی دی. عرب فرمایي ان خدع الذئب په جوهري، دا هغه وخت چې کله خادمې خپلې سوړې ته ننوځي. بیضاوي ذکر کوي خداع څه ته ویل کېږي؟ خداع ویل کېږي یو انسان ته خلاف المقصود خبرې ښکاره کول. تو پټه یو څه ښکاره ورته بل سکې، دوی ته اصل کې خداع ویل کېږي. یخادعون الله، دوی دوکه د الله سره کوي. سوال الله سره دوکه نشي کېدای. دوکه خدا هغه چا سره کېږي چې ناپوه وي، علم ناقصي. د الله علم خو اکمل دی، الله خو په هر شي باندې علیم دی، علام دی، علام الغیوب دی. د الله سره دوکه نه کېږي. جواب دا دی چې ګوره د دې منافقانو دا خیال دی چې موږ د الله سره دوکه کوو. یخادعون الله فی زعمهم، دوی دوکه کوي د الله سره په خپل ګمان کې. د منافقانو د الله په باره کې دا عقیده ده چې الله تعالی په هره خبره نه پوهېږي، والعیاذ بالله. ولکن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ستاسو دا ګمانو چې الله په ډېرو اعمالو ستاسو باندې نه پوهېږي. د منافقانو دا عقیده ده که نه؟ حامیم سیده 22 آیات کې راغلي دي. دویم دا دی چې د دوی دا فعل صورت د مخادعې دی، د دوی د عمل چې کوم دی صورت د مخادعې دی، د دې شکل د دوکې دی. دا معنا شوه. د دې وجې نه دوی اظهار د ایمان کې ایمان ښکاره کوي، الله په دوی باندې احکام د اسلام جاری کوي. بل په کلام کې چې کوم دی حذف دی. من یخادعون رسول الله، دوی د الله د رسول سره چې کوم دی دوکه کوي، د الله د رسول سره. ولیکن د الله د رسول سره دوکه کول دا اصل کې د الله سره دوکه کول دي. ولې؟ ځکه دا رسول خو اصل کې الله رسول ګرځولی دی. بعضې فرمایي چې ګوره یخادعون الله، دوی د مؤمنانو سره دوکه کوي. د مؤمنانو سره دوکه کول دا د الله سره دوکه کول دي. ولی مؤمنانو کې چې کوم ایمان دی، په دغه ایمان الله تعالی حکم کړی دی بندګانو ته. دا خو سواله چې باب مفاعله ده که په دې کې اشتراک د جانبین دی. نو چې دوی د الله سره دوکه کوي نو الله به سره هم دوکه کوي که نه؟ جواب آو که نه؟ بل د قرآن کریم کې راغلی الله فرمایي وخادعهم، الله سره دوکه کوونکی دی. سورة النساء 142. نو د الله پر دا صفت ثابت دی څنګه چې د هغوی د شان سره ښایي. په مخلوق کې دا صفت چې کوم دی نو د ذم دی، په الله کې د صفت د مدح دی. بیا د الله خدا په یو څو طریقو باندې ده. اول په دوی باندې احکام د دنیا جاری کېږي، الله ورته هېڅ اجر نه ورکوي. دویم دوی ته الله مسلمانان ورته وایي، مسلمین ورته وایي. په ظاهره کې په حقیقت کې دوی مسلمین نه دي بلکې کافران دي. حسن بصري فرمایي چې ګوره په آخرت کې به سره الله دوکه وکړي. دوکهدار چې رڼا به ترې په پوړي صراط کې مړه شي که نه، اول به ورته رڼا ورکړي چې هلته ورسېږي رڼا به ترې مړه شي. دا غټه خدا ده. بل خو الله چې د بای مفاعله د مغالبې لپاره ده، مبالغې لپاره. په دې کې مقصد مبالغه ده. یعنې دوی ډېر دوکې د الله سره کوي، معنه داره په دې کې دوی ډېر کوشش کوي. او دا کسان سره دوکې کوي چې کوم کسان مؤمنان دي هغوی سره هم دوکې کوي. والذین آمنوا، د مؤمنانو سره هم کوي. د مؤمنانو سره وګوره دوکه چې کوم ده ښکاره ده، ظاهره ده.
ځکه د انسان سره دوکه کېدی شي انسانان دي کنه. وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. الله فرمایي دوی دوکه نه کوي مګر خپل ځانونو سره. وما يخدعون الا انفسهم. په دې کې اوس اشاره د عقوبت د مخادعې ته چې د دې دوکې چې کومه سزا دا په دوی باندې راځي. لکه عرب هم ذکر کړی دي چې من خدع من لا يخدع فإنما يخدع نفسه. من خدع من لا يخدع فإنما يخدع نفسه. چا چې دوکه وکړه د هغه چا سره چې د هغه سره دوکه نشي کېدی، د ځان سره دوکه کوي، د الله سره دوکه نشي کېدی. بل د مؤمنانو سره چې کومې دوکې کوي د هغې عاقبت په دوی باندې راګرځي، نقصان یې دوی ته دی. سوال دلته الله حصر وکړو چې دوی صرف د ځان سره دوکې کوي او مخکې ووي چې نه دوی د الله سره هم دوکه کوي، د مؤمنانو سره هم دوکه کوي. نو دا دواړه حسین خو په خپل منځ کې منافات لري، دا خو مخالف دي. هغې نه جواب دی یو ظاهر د فعل دی، بل عاقبت د فعل دی. او په ظاهر کې خو دوی د الله سره دوکه کوي، د مؤمنانو سره، لیکن د دې دوکې چې کوم عاقبت دی عاقبت دوی ته راګرځي. نو دلته مقصد چې کوم دی دا حصر پر عاقبت کې دی، پر سزا کې دی. وما يخدعون الا انفسهم. انفس دا جمع د نفس ده. نفس د ذات معنی ورکوي، نفس شی معنی ذات شی، او دانګ حقیقت شی دې ته ویل کېږي. او د نفس اطلاق چې کوم په روح باندې هم کېږي، په روح باندې، او په زړه باندې هم اطلاق کېږي. او د نفس اطلاق په وینه باندې هم کېږي، دم یې دم نفس ویل کېږي. مال او نفس سائل معنی مال او دم سائل. دانګ په اوبو باندې اطلاق کېږي، د نفس په اوبو باندې. او د نفس اطلاق پر رایه باندې هم کېږي، زما نفس دا وایي، زما رایه دا وایي. مراد په انفس په نیپلي مقام کې سری زوات. وما يخدعون دوی دوکه نه کوي مګر خپل ځانونو سره، د خپل زواتو سره. نفس مفرد او جمع په قرآن کریم کې دواړه مجموعه 280 کرته مستعمل شوی دی، 280 کرته. وما يشعرون. الله فرمایي دوی نه پوهېږي. وما يشعرون دې مفعول چې کوم دی ادب شوی دی. سمانه وما يشعرون ان عاقبه الخداع ترجع اليهم. دوی په دې خبره نه پوهېږي چې ګور عاقبت د خداع دوی ته واپس کېږي. مفعول ادب دی. دا جمله خو یا په ما قبل جملې باندې عاطف ده. دویم قول الله چې دا جمله حالیه ده، جمله حالیه چې جمله حالیه شوندل تاسو کې دا حال ده. سمانه وما يخدعون الا انفسهم غیر شاعرین بذلک. دوی دوکه نه کوي مګر د خپل نفسونو سره په داسې حال کې چې دوی په دې باندې نه پوهېږي. ولو شعوروا ما لما خادعوا. که دوی چېرته پوه وی نو دوی به دوکې نه کولی، ولیکن دوی تر دې خبرې شعور نشته چې عاقبت د خداع مونږ ته راګرځي، د دې بوج په مونږ باندې راځي. شعور څه ته ویل کېږي؟ علم الشیء اذا حصل بالحس. چې کله یو شی په حواس خمسه باندې حاصل شي هغې ته شعور ویل کېږي. په سترګو یو شی ویني، په لاسونو لاس ته ورولئ ویسه کې، دې ته شعور وایي. یو شی په هیڅ باندې حاصل شي. ادراک شی بالمشاعر په حواس خمسه ظاهرو باندې یو شی ادراک کول، دې ته شعور ویل کېږي. خو دومره خبره ده چې د شعور سره بیا ځیرکتیا لازمي ده، فطانت او هوښیارتوب. او شعور کله کله علم په معنا سره هم راځي، علم په معنا سره. ابن عاشور ذکر کړی دی والشعور يطلق على العلم بالاشياء الخفيه. د شعور اطلاق کېږي چې کله د انسان علم راشي په هغه پټو اشیاو باندې، دې ته شعور وایي. نو شاعر ته شاعر ولې وایي؟ ځکه شاعر ته داسې معناګانې معلومې چې دا هیڅ بل چاته معلومې نه وي. اکثر د شاعران پوهه خلک دي، ذهنونه هم تیز دي، ادراک چې کوم دی ښه کولی شي. حاصل دا چې ګوره شعور د علم معنا هم ورکوي. ادراک بالحواس، په حواس خمسو ظاهرو باندې یو شی د هغې ادراک کول، هغې ته شعور ویلی کېږي. دلته یو قول الله چې دلته اوله معنا مراد ده. اوله معنا څه وه؟
یو شی په حواس باندې مدرک کول الله فرمایي د دوی کې شعور نشته دی ګوره شعور الله ډنګر لم ورکړی ډنګر ولا لیدل ډنګر کولی شي احساس ډنګر کولی شي الله فرمایي دي ډنګر نو ماخوا دي یو قول دا شو دلته اوله معنا مراد ده بل قول چې په دې مقام کې دویم معنا مراد ده دویمه دلته نه پی د علم ده الله فرمایي دي کې علم نشته دی دوی جهال دي قمقلان دي نو چې یو انسان نه ته نه پی د علم وکړي نو هغه په ډېر سخت خفه کېږي په نسبت د هغې باندې چې ته یو انسان ته وایې ستا سترګې او لاسونه خپې کار نه کوي وایي دلته اصل کې نه پی د علم شوي الله فرمایي په دوی کې علم نشته دی علم دې وجې نه دویم معنا وایي ځکه راجع ده بیا په دې مقام کې مراتب وي ګوره اول شعور وي د شعور نه بیا معرفت وي د معرفت نه وروسته بیا درایت وي د درایت نه بعد بیا وروسته علم وي اول شعوري بیا معرفت دی بیا درایت دی او بیا علم دی دا مراتب دي بیا په دې مقام کې الله نه پې شعور کړی ده دا په طریقې د زجر سره په طریقې د رټنې سره او دا صفت قیبیه شروع دوي دارنګه وروسته مالادین نه پې د علم کوي 12 آیات کې ولکن لا يشعرون هلته بیا نه پې د شعور کوي هم په طریقې د قباحت سره او سورة آل عمران کې 69 نمبر آیات کې سورة انعام 26 کې او دارنګه سورة او 123 کې سورة المؤمنون 56 سورة نمل 50 په دین علاوه نبی د شعور چې په کوم ځایونو کې راغلی نو هلته بیان الحال شوی دی هلته پکې زجر مقصد نه دی لکه سورة البقره کې 154 نمبر آیات کې ولکن لا تشعرون د شهداو ته الله یو ژوند ورکړی لیکن تاسو هغه ژوند هغې احساس نشئ کولی هلته خو مقصد زجر نه دی که نه بیان الحال الله ذکر کوي بیان الحال سورة النحل کې وراشي 21 نمبر آیات کې دانګې سورة قصص 9 نمبر آیات کې په هغه ټولو ځایونو کې بیان الحال دی هلته مقصد چې کوم دی زجر نه دی په دې کې الله نه پې شعور وکړه دلته مقصد چې کوم دی دا زجر دی او دانګې رټنه ده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك